الحمدلله 2024 کالم په ختمېدو باندې دی او 2025 را روان دی. نو گزارش دار اسکول غواړم ما ته خو ذاتي طور باندې داسې رایات شي لکه په 13 جمعه ما اعلان کړی و چې 2023 په ختمېدو دی او 2024 راغی په سر باندې. دا کال دومره زر تیر شو. زمونږ په دې ورځو شپو کې اسلامي تعلیم دا دی چې اول خو موږ دپاره چې کم کال دی هغه اسلامي کال دی. که څوک پکې مبارکي ورکوي او که څوک پکې میسیجونه دعاګانې لیږي او که څوک څه وي زموږ اسلامي کال د محرم نه شروع کیږي. خو بهرحال عیسوي کال هم داسې نه چې پردی کال دی، دا هم د الله پاک رالیږلی شوی کال دی، خو دغه ته عیسوي کال ویلی شي. دغه عیسوي او شمسي کال په اختتام کې انسان له دا زړه کې راوستل پکار دی چې تیر 2024 په ابتدا نه واخله تر دغه 2024 انتها دسمبر اخیره پورې محاسبه پکار ده چې خدای پاکه دا کال خو را باندې تیر شو، ما په دغه کال کې څومره نیکیانې کړي دي او څومره مې ګناهونه کړي دي، څومره مې منځونه قضا کړي دي، څومره مې منځونه کړي دي، څومره مې د ستا بندګي کړې ده او څومره مې رب کریمه د ستا نافرماني کړې ده. بجای دی چې مونږه دا سیز په تصور کې راولو، دې ته محاسبه ویلی شي، دې ته مراقبه ویلی شي. او حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه فرمایي چې مخکې د دې نه چې قیامت کې د تا سره حساب وشي، عمر فاروق سے فرمایي چې هغه حساب نه وړاندې لږ ځان سره حساب وکړه او سوچ په حساب باندې عادت شو چې ما څه کړي ما څه نه دي کړي. دا انسان به په آخرت کې دغه انسان حساب چې دا آسان وي. او کچره مونږه په دې آتش بازی باندې تیر کو او په دغه فیسکس کې په مختلفو چوکونو کې په دغه یکم پشپه باندې آتش بازی تکینو او کچره نور دنیا کوي هغوی به کوي، هغه نورې دنیا عمده دنیا ده. په مختلفو چینلو باندې به تاسو وینئ چې کله 12 بجې شي فکس او سبا له یکم شي د 2025 په دې شپه باندې څومره آتش بازیانې کېږي. دا د دوی سوچ او فکر دی، زموږ سوچ او فکر دا دی چې موږ څه کړي دي په دغې کال کې. او بیا به دغې مختلفو چوکونو کې ویلینګ کېږي، مختلف قسمه کیسې کېږي. په دې شپه باندې په دې ورځ باندې په آخرو کې رب العالمین ته رجوع پکار ده. یو 2 رکعته نفل پکار دي چې رب کریمه 2024 را باندې په خیر تیر کو، رب کریمه 2025 را روان دی دا را باندې په خیر تیر کې، په دې کې سکون راکې، آرام راکې. ځان ته دعا وکړه، ملک ته دعا وکړه، فلسطین ته دعا وکړه. موږ دپاره خو سره د خوشحالۍ او د آتش بازۍ هغه مجال نه جوړېږي ځکه چې موږ خو فلسطین کې موږ باندې څه روان دي، هغه په موږ باندې روان دي، خو د موږ قبله ده، هغه موږ مسلمانان یو. پکار دا چې موږ هغوی ته دعا وکړو، ځان ته، ملک ته، وطن ته، علاقې ته، فلسطین ته، عمومي توګه مسلمانانو ته دعا وکړو. یو 2 رکعته استغفار نفل وکړه چې خدای دا کال تیر شوی دی، زه به د ستا ډېر مجرم وم، خدای 2 رکعته ورته نور کومه، روان کال را باندې په خیر تیر کا، په بندګۍ باندې تیر کا. موږ دپاره اسلامي تعلیم دا دی، ضروري نه دی خدا چونکې دا کوم خرافات چې کېږي د دې په نسبت باندې که چېرې دا هغه طریقه باندې ونمانځلی شي. امید دا دی چې تا ټول کال ګناهونه په دغې 2024 په لاسټ کې چې کومه سجده لګې شاید چې دا سجده د ګناهونو کفاره وګرځېږي. کیدای شي چې روان کال لا دستا ډېر قسمه خبرې لیکلی شوي وي او یو 2 رکعته آینده کال د برکت په نیت باندې وکړي، شاید چې د ستا ډېر غمونه خدای پاک واپس په خوشحالۍ باندې بدل کړي. او د مونږ چې کم ریکارډ لیکلی کېږي هغه د 15 په شپه باندې روانه میاشت نه بله میاشت چې کومه ده د بارات میاشت شوې، بارات میاشت یا د شعبان میاشت 15 په شپه باندې ټول ریکارډ لیکلی کېږي. خو بهرحال چونکې زمونږه ذهنیت او سوچ و فکر څه داسې بل رنګې جوړ دی، دې خبرو اندازه راته نه لګي. خو بهرحال مونږ دا ویلی شو چې د دغې کال اختتام د الله نافرمانۍ باندې نه کړل پکار دی، پکار ده چې یو 2 رکعته استغفار نفل او 2 رکعته د آینده کال دپاره د برکت نفل وکړو. الله کریم د تیر شوي کال باندې چې خدای موږ نه څومره ګناهونه شوي دي خدای موږ ته بخښنه نصیب وفرمایي او آینده کال خدای موږ د زندګۍ خوشحال ترین او بهترین او د ستا د عبادت قبول شوي عبادت کال وګرځولی کې. امین یا رب العالمین.